إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل جلاله فرمایي بشک هغه کسان چې ایماندار دي او نیک کارونه کوي او لمنځونه برپایه کوي، لمنځونه کوي او زکاتونه ورکوي، د دوی دپاره مزدوري ده د الله په حضور کې او نه به پر آینده پر دوی باندې خوف وي او نه به پر ماضي باندې خفګان کوي. کم هغه کسان چې نیک کارونه کوي، نیک عمل کوي او لمنځونه کوي او زکاتونه ورکوي، نو د دې دپاره هیڅ خفګان او هیڅ ویره وی نشته. حضرت عباده رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله پر بندگانو باندې 5 منځونه فرض کړي دي او که چا دا 5 منځونه برپایه کړو، دا 5 منځونه یې وکړلو او شی ځین ضایع نه کړی او که ضایع د لمنځو نه کوله، یعنی لمونځ یې نه قضا کوئ، نو الله جل جلاله د دې بندگانو سره وعده کړې ده چې زه به دوی جنت ته داخلوم. او که چا چیرې د لمانځه حقوق خیال نه ساتئ او لمونځ یې نه کوئ، بېدینه و بې لمانځه و، نو بیا الله جل جلاله د دې وعدې څخه خلاص ده، بیا که عذاب ورکوي که جنت ورکوي. که چا 5 وخت لمونځ وکئ، 5 وخت لمونځ کې لمونځ نه قضا کوئ، نو د الله دا وعده ده ورسره چې دی به جنت ته داخلوي. که چا لمونځ نه کوئ، نو الله جل جلاله د دې وعدې څخه بیا خلاص ده، بیا د الله خوښه ده کې جنت ته داخلوئ کې جهنم ته داخلوئ. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل ویل دی چا د کور په دروازه کې ویله وي د اوبو ویله بهیږي او دغه د کور والا راوځي 5 وخته په دې ویله کې په دې اوبو کې غسل کوي لمبیږي، آیا وای دغه پر بدن به څه خیره پاته شي؟ نو صحابه ورته وفرمایل لا یبقى من درنی شیء، هیڅ خیره به د دې پر بدن پاته نشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دغه رقم چې څوک 5 وخته لمونځ کوي او د 5 وخت لمونځ په پابندي سره کوي، نو د ده پر بدن به نو پر ده باندې به هیڅ ګناه پاته نشي. لکه څنګه چې د هغه کور والا راوتی 5 وخته په دې ویله کې لمبېدی غسل کوي، د ده پر بدن هیڅ خیره نه پاته کیږي، نو دغه رقم کم سړی چې 5 وخته لمونځ کوي نو پر هغه به هیڅ کله هیڅ ګناه پاته نشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای د اسلام بنیاد او پایا 5 دي چې هغه کلمه شهادت داول، دوم لمونځ کول، دریم زکات ورکول، څلورم حج کول، 5م د روژې د رمضان روزه نیول دي. دا 5 شان چې دي دا د اسلام بنیاد او پایه ده. دغه رقم حضرت ابو هريره فرمایي وای ما واورېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې اول ما يحاسب به العبد
اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم څخه واوریدل چې اول حساب کتاب د لمانځه څخه کیږي. کچیر د لمونځ پرو لمونځ د سم کړی وو قضا کړی دی نو او د لمانځه حق دی ور ادا کړی وو نو بیا ته کامیاب اخلاص یې. کچیر د لمونځ کې پساوس وې لمونځ د حق د لمانځه نور په ځای کړی او لمونځ د قضا کړی او لمونځ د په خپل وخت نو کړی او نو بیا ته څه شی ته په تاوان نه کیې او بیا په نقصان کیې بیا توانی او زیانمن شولې. دغه رقم دا امامینو په دې کې اختلاف ته حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمای و کم سړی چې په کسر المنځ قضا کې او نی کوي لسر المنځ نه کوي وای دا سړی کافر ده د ملت اسلامیه څخه خارج ده او دا به قتل کی سزا دا ده چې قتل کیږي. او امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه فرمای و کم سړی چې لمونځ لسرې کوي نه وای دا سړی کافر نه ده لیکن قتل کوي به. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای و کم سړی چې بېدینه او بې لمانځه لمونځ نه کوي په کسر لمونځ قضا کوي وای دا سړی کافر نه ده لیکن حکیم د وقت به دا سړی راولي دا بېدینه بې لمانځه به په جیل کې اچوي تر څو پورې لمونځ شروع کړی نه وي توبه یې کښلې نه وي نو تر هغه به دی په جیل کې وي. که لمونځ نه کوئ او توبه یې نه کښله نو بیا به تر مرګه پورې دی په جیل کې وي. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وکچا د مازیګر لمونځ قضا کوي دغه نیک عمل ټول هلاک ختم شو. کچا د مازیګر لمونځ قضا کوي هغه نیک عمل ټول ختم شو. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هغه کس چې د مازیګر لمونځ ورڅخه قضا سي داسې ده لکه د اهل و عیال و مال چې ټول ورڅخه هلاک سي. کم سړی چې د مازیګر لمونځ ځینې قضا سي دا داسې ده لکه اهله و ماله لکه د اهل و عیال و مال ټول هلاک.